بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. درود شريف हुआ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام طلباء اعزام و د اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، نن د جامعه محمدیه ستاسو په جلاله کې چې کومه مدرسه ده، لویه مدرسه، هغې کې د بخاري شریف هم ختم دی. ګڼ شمېر والکان 14 خوشه یا زیاتو کم د عالمان جوړ شوي دي او حافظان هم دي پکې الحمدلله، او پکې د بناتو درسونه هم روان دي. ګرامی قدر محترم جناب حضرت مولانا مونږ ورته اوس مولانا ځکه وایو چې بیا دوره وکړه، حضرت مولانا ډاکټر محمد عمر صاحب حفظه الله د دې سرپرستی کوي او د دې مدیر او محتمم دی او ډېر په اخلاص د دې خدمت کوي چې دې بورډ هم نه پرېږدي چې د الله د رضا دپاره شي. الله دې د محترم ضرور جناب مولانا محمد عمر صاحب ډاکټر صاحب په دې ټولو جهودو کې مساعي جمیلو کې برکات واچي، د دې بدل دی ولا الله په دواړه جهان ورکړي. او زما ډېر ګرامي قدر په ما ډېر ګران دی، ډېر محترم او د دې زمانې ښکلی عالم الحمدلله شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب زید مجدهم چې هغې الحمدلله په دې نوجوانۍ کې هغه الله ډېر علم ورکړی، د احادیثو د منقولاتو سره سره د معقولاتو علم هم خدای ورکړی، او په دې نوجوانۍ کې هغه باندې الله ډېر لوی فضل کړی دی، ډېر لوی کرم یې کړی، او دا احادیثو دورې لوستل او نور فنون د قرآن تفسیر. نو زما د زړه نه ورته دعا خیږي الله پاک ته ولا نورم برکات ورکړي، او الله دې د دغې علوم حدیثو علوم نقلیاتو د عقلیاتو د ټولو د درسونو مزید توفیق نصیب کړي، او الله دې ولا ډېر خیر او برکت او خوشحالۍ ورکړي. د دغه مدرسې نور علما دي خو ما نه دي ګیله نه کوي، ما نه نومونه نه راځي او یا رانه هېر شي. نو ټولو دپاره زه دعاګو یم چې خدای پاک د ټولو په درسونو کې برکات واچي. مدرسه یو کس نشي چلولی تر څو چې نور علما ورسره ملګري ني. نو ټول مدرسین الحمدلله اجله علما دي، مدرسین دي، نو الله دې د ټولو د علوم و برکات نصیب وګرځي. ورونو زه خو ما مولانا عبدالرحمن صاحب محترم ته ویلي وخت راسره نو، اوس مې 2 مدرسو کې د ماسپښین نه مخکې درسونه دي، یو مزدور آباد کې د ابن عباس مدرسه کې، او بل په مردان کې د
مدرسه دا قاضي صاحب محترم نو دواړو له مې ټیم د ماسپښین نه مخکې ورکړی خو مولانا صاحب را باندې ډېر ګران دی او زه یم ډېر خوښ یم او زه بر صرف تاسو ته یو د دې باب او د حدیث متعلق یو څو مختصرې خبرې عرض کړم د طالبانو اوږدې خبرې درته نه کوم په هغې ډېر وخت وړي عوام دوستان پې پوهېږي نه او مولانا صاحب محترم راته دا مو فرمایل چې زنانم بیان اوري نو بیا د صرف او د نحو او بلاغت او په دې قصو په ربطونو نه تاسو پوهېږئ نه هغه پوهېږي صرف د طالبانو له پکې یو دوه درې خبرې وکړم د دوی درس دی هم کوشش کوم چې ساده پښتو کې وکړم الله دې ما له توفیق تاسو له د اورېدو طاقت نصیب کړي او موږ ټولو له الله د عمل توفیق راکړي وروڼو هغه ربط به پرېږدو هغه استادانو بیان کړي دونه به ویم درته چې امام بخاري رحمت الله علیه دا کتاب لیکلی دی او ډېر په اخلاص یې لیکلی د دې زنانو دپاره یو ټکی ویم دا دله دونه لوی قبولیت الله ولې ورکه د ده کتاب له هم ډېر لوی قبولیت ورکړی دا دوه خبرې وې یو د د اخلاص دویم د ده د مور دعاګانې وې دا دوه خبرې شوې هغه اخلاص پې په خپل ځای کېدو خو ډېر لوی اخلاص و ده حافظ ابن حجر په خپله فرمایي لیکلی دي و امام بخاري وایي چې ما کله یو شواروز په 2 بادامو په 3 بادامو ګزاره کړې نو یو 2 بادامو باندې څوک ګزاره کولی شي زمونږ ملایان صاحبان په 2 ډوډو ګزاره نه کوي نو په 2 بادامو به څنګه ګزاره وکړي د په دارالعلوم نعمانیه کې د فنونو مدرس هم یو وخت کې د هغې محتمم مولانا روح الله صاحب الله دې په قبر انوار نازل کړي نو ما پسې هلک راولېږي ته راشه چې د ورغلم مدرسه کې طالبان دی روز 2 ډوډۍ یو طالب له مقرر وي او ترکاري وه نو طالبانو چټ لیکلی و چې یا درې کا او یا درنې کا یا درې کا او یا درنې کا و د ظالم بچو 3 ډوډۍ زه خو نیمه نشم خوړی نو مونږه نو ما محتمم صاحب ته ویم دا 3 چې دي وتر دي یا یوه کا او یا 3 کا ورسره دا 2 به دې کټ کړي د منځه وایي په 2 نه کوي ته پکې یوه یادی وایي دا 3 کا خدای راوسترل حاصل دا دی شکر دی زمونږ په تعالی خو هغې هسې دغه کوله ده خوشطبي کوله ورنه زمونږ په مولیانو طالبانو کې هم قسم دی ګوره اخلاص دی تاسو وینئ ستاسو محترم صاحب یو خدای پاک د دې مدرسې د خدمت په برکت دا د علم ور نصیب صوفي سړی هم دی الحمدلله او مخلص دی او څونه ښکلې مدرسه د هلکانو جنکو چلی او مولانا صاحب خو ما ته معلوم دی او مخلص انسان دی دا نور مدرسین په 15,000 شپږ 10,000 12 ډېره لویه تنخوا چې شي د شیخ الحدیث یو 10,000 دي شي په 10,000 ګزاره د چا کېږي نن په معمولي چپړاسي په سکول کې 15,000 تنخوا ده او بیا هم پې ګزاره نه کېږي او زمونږ د علماء الحمدلله زه خو دا وایم چې زمونږ څومره مدرسین علما دي که حافظان او قاریان ولې نه دي الحمدلله په ټولو کې اخلاص دی او دا د هغې د اخلاص برکت دی چې د قرآن او سنت خدمت کوي نو امام بخاري خو یو اخلاص ډېر خو زه چې کوم مقصدي خبره کوم د دې موقع په مناسبت هغه ده چې د مور دعاګانې دي ورسره داسې مور هغه دعاګانې څه دي دې ماشوم چې په سترګو ړوند شوی نو مور به الله ته سوال کوم چې یا الله زما کوم بچی قابل بچی دی او ما نیت کړی چې د حضور پاک د حدیث و علم پې کوم نو خدای په سترګو دې ړوند کړ دا به څنګه علم کوي نو حافظ لیکلی دی چې بکت وابتهلت الی الله ډېرې وجړل او الله ته یې زاري وکړه فرأت فی المنام سیدنا ابراهیم علیه السلام یې په خوب کې ولید او ته وی ولې جاړې وی دقسې هوښیار قابل بچی دی او ما نیت کړی چې د حضور پاک د حدیث و علم پې کوم نو په سترګو ړوند دی نو فبشرها نو هغه وله زیری ورکړه چې الله ستا د زوی نه بصیر بینا جوړ کړی دی نو چې دی راویښ کوي کته نو په سترګو خدای جوړ کړی او د مخکې نه نظر تیز و نو دا طالبان اکثر په موږ سوال کوي وی تا ته څه پته وه چې نظر یې تیز و تا ولې چک کړی و څه
او کنال تکی که ماشینونه خوم نو ما سره دلیل دی دلیل دا چې د یو کتاب لیکلی دی تاریخ کبیر د امام بخاری د کتاب دی په 100 جلدونو کې دی نو دی وی دا کتاب ما د شپې د سپومې رڼا ته لیکلی یا د شپې د سپومې رڼا ته لیکي دا دلالت ورکوي په دې خبره چې نظر یې تیز نو د مور یو دا دعا شو بیا مور د په خپل کلي کې علم حاصل کا دی د 1214 کالو چې یو لوی عالم و د په کلي کې د هغه په یو سند اعتراض کړی وخت کم دی درته نشم ویل بیا مور ځان سره بوته مکې ته حج د بیت الله نه چېرته مکه او چېرته ازبکستان په زرګاو کیلومیټره مزل او بیا نه پلین کوچ و هغه زمانه کې او نه څه بل څه شی خدای دا به څه کېږي مور ته بچې پرېږدم دی دلته د حضور پاک حدیث وله حدیث دلته دی چې زده کې خو یریږم در باندې بچې چې ته څوک دې ګډ وډ نه کړي غلط مجلس کې کښېننې علم پاتې نه شي څوک دې ونه تختی هلکان به یې تختول او خرڅول به وي دا مې غلام دی دی وی مورې بس دعا را پسې کا نو مورې د بیت الله په مخ کې الله ته ډېر وجړل داسې سلګۍ غواړې چې بچې ته د علم وکړې او بیا راشې چې زه به جمدیم ستا دا مخ به ووینم او که بیا به ونه وینم چپ به که ښکل به که په دې مخ باندې حفاظت کې مورې مخه پکېږه زه خدای مې ملي او مورې دلته خدای د بیبي هاجرې او د اسماعیل علیه السلام حفاظت کړی زما به م الله کوي دا د مور اخلاص دی نن به د امام بخاري د مور په قبر کې څومره لویه مرتبه چې داسې یو بچی ته خدای پیدا کړ چې هغه یو د دین ګل د دین رڼا وه نورو د دین او د غارو د دین د رسول الله مبارک دا حدیثو داسې یو نور ته خدای پیدا کړ هغه به څومره مرتبه د دې وجې نه زما وروڼو ګورې ټول چل په مور کې دی یو ښځه چې نیکه یو جنۍ ټول کور به نیکي بچي نو به خدای عالمان جوړوي او که ښځه بې المازې کور کې او بې برکتې وي نو زه تاسو ټولو ته دا یو اپیل کومه چې مهرباني وکړئ خپلې لوڼه خپلې خویندې دا هم په دې مدرسه کې داخلې کړئ خپل بچي هم په دې مدرسه کې داخل کړئ چې دین زده کړي قرآن زده کړي شریعت زده کړي د پیغمبر مبارک حدیث زده کړي مونځ به زده کړي ګورې زنانه له سم مونځ هم نه ورځي تلاوت هم غلط کوي نو دا مهرباني وکړئ د پردې او د بورقې لحاظ یې کوئ دا 4 شرطونه دغه لیکلي دي ابن عابدین شامي په شامي کې د ښځو د علم د حاصلولو دپاره یو به پرده کې ځي او که ځای لري ځي رحم محرم به بوځي او دا خو نږدې ځای دی یوازې هم تللی شي خیر په لاره به څه فتنه نه وي او هلته به مخلوط طالب دی هلک سړی به نه او زه ورسره پنځم یو بل شرط پرېږدم دی موبایل وله مه ورکوئ 4 هغه دي چې ابن عابدین شامي لیکلي دي او زه ورسره بل شرط پرېږدم چې موبایل وله مه ورکوئ شکر دی دا ګوره دین به زده کړي قرآن به زده کړي شریعت به زده کړي تجوید به زده کړي یو ښځه چې دینداره شوه یوه ښځه په کور کې دننه د دې د غېږه خو د بچو لومبۍ مدرسه ده نو د دې په غېږه کې چې څومره بچي بیا پیدا کېږي لویېږي هغې نه به خدای حافظان عالمان جوړوي او چې ښځه بېدینه ده د اکثر په درس کې ویم دینداره ښځه جنت دی او بېدینه ښځه دوزخ دی دوزخ د خاوند حق نه پېژني ستر پرده نه پېژني چا نه پکار دی او چا نه د بچو حقوق نه پېژني هغه بس دغه پېژني چې وخوره اوس که واغونده او بس خاوند له خدمت وکړه یوازې دا څیزونه خو نه دی څنګه مونځ کوو نفل کوو نفلي روجې نیسو حج ته ځو ځان پېژنو حلال حرام پېژنو ښځه به هم پېژني که نه ښځه به په کور کې دننه د خاوند سره څه سلوک تېروي د بچو سره به څه تېروي د هغه خپلو کور کې دننه زنانو سره به یې څه ژوند دي د چا پې فرض حق دی د چا واجب د چا مستحب په کومه طریقه به حقوق پوره کوي دا خو لوی کتاب دی د ښځو هر باب کې د کتاب و طهارت نه ونیسه تر د معاملات او اخلاقیاتو پورې طهارت دی که صلات عبادات حج ټولو کې د ښځو ځان له بابونه دي معاملاتو کې قسم دی په بیع شرا کې د ښځو بابونه دي په ذبحه کې ذبحه
امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې نه باب ذبیحه المرأه باب خیره چې دا به چرګ حلالوي څنګه به حلالوي دا ښځه به ګډ حلالوي څنګه به حلالوي دا ټول اصول مونږ ته خو د اخلاقیاتو کې ګوره کتاب الادب کې وګوره باب قوله عز وجل امام بخاری رحمت الله علیه وبالوالدین احسانا ځان له بابونه ښودلي په هر کتاب کې نو زما وروڼو تاسو ته دا یو درخواست دی ګوره ډاکټر صاحب مولانا محمد عمر صاحب درته مدرسه جوړه کړې او ښکلې علما دي شیوخ ماشاءالله تاسو علمانو خو زه قربانېږم زمونږ خفه کېږو به نه د خپلو مولیانو غیبت نه کوم خو زمونږ مولیانو پټکي غورځولي زمونږ د احادیثو استادانو پټکي غورځولي تاسو خو شکر الحمدلله ښکلې صالحان عالمان دینداره صوفیان تسبو والا نیکان پاکان عالمان خدای د دقې عالمانو د علم برکتو چې خدای افغانستان درته آزاد کړي دا خو ټول د دعاګانو برکتو نو داسې ښکلې عالمان خدای درکړي دي دینداره او صالحه دینه به فایده اخلئ تاسو به خپل بچیم داخلوئ په دې مدرسه کې یو بچی نن نه فیصله وکړئ چې قرآن او د پیغمبر حدیثو ته وقف کړئ نن نه فیصله وکړئ او خپلې خویندې لوڼه دا په مدرسه کې داخله کې پرده کې به راځي برقه کې به راځي پړونې کې دا ضرور دی او دننه به خپل سبق وی استاذ که د بهر نه ورته ثابته کوي نو کولی شي دا زه اوس تقریر کوم هغوی اوري هلته به اختلاط نه لکان او جنکې او شکر د فتنه شته دی نه الحمدلله او نږدې ځای دی د خپلو کارونو لم زنانه یو بل کره ځي راځي نو دا دومره اوږد سفر نه دی چې د ذی رحم محرم ضرورت یې ورته نو دا به کوی د امام بخاري مور ته وګورئ د ده نه دا طریقه زده کړئ دا مونږ چې وایو دې دپاره وایو که بله مور وې او بچی ړوند دې په سترګو دعاګانې به یې نه کولې سوال به پرې کوو پیسې به پرې راغونډولې لیکن هغه د علم دپاره سوال کوي او ماشوم بچی په مکه کې پرېږدي یا خدایه څومره لوی سړی ته خدای جوړ کړ زه د قبر لتلی یم د قبر ته لاندې اصل قبر ته ولاړ یم په خدای چې ما کوم کیفیت هلته محسوس کړی نو زه درته ویلی نه شم وجداني کیفیت یو د هارون علیه السلام قبر ته چې ودرېدم یو خوشبو مې محسوسه کړه او یو د ده قبر ته چې زه ورسېدم او ودرېدم نو حیران شم چې خدای پاکه څومره لوی سړی د علم غر لاندې پروت دی زما وروڼو یو ټکي به درته ووایم مختصرا ترغیبا چې کله د امام بخاري د باندې غریب ډېر ازمایښونه راغلي بیا به تاسو ته مولانا صاحب د بخاري په اول کې د تاریخ ټول ویلي وی زمونږ استادان نو دا نیشاپور نه بخارا ته او دا هغه ځای نه غریب راغی سمرقند ته سمرقند نه د بخارا په روډ باندې یو 20-22 کیلومیټر خرطنګ یې هغه وخت کې وته وي اوس ورته قرې اسماعیل وی هلته یې قبر دی نو د رشتهدارانو کره دیره شو نو غریب دلته کې هم د سمرقند والي فیصله وکړه وی د وباسو د وطن نه هلته هم غریب دغسې اخیر هغه وجوهات اوس نه ذکر کوم د وخت د کمي نه نو د خدای ته سوال وکړو زموږ علما وایي چې د مرګ سوال به نه کې حدیث دی لا یتمنین احدکم الموت ان کان محسنا فلعله ان یزداد وان کان مسیئا فلعله ان یستعتب د مرګ سوال به نه کې خو چې په دین یو سړی یریږي بیا کولی شي چا ورته وی د سمرقند گورنر خو دې دی نه شړی وبس د رکوټ اختر میاشت الله ته سوال وکړو یا الله اوهو اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت خدای څومره پراخه ځمکه دی دا په ما تنګه ده زما ورکې ځای نشته خدای ما ځان ته قبض که فقبض دی لیکه غیر مفتون فتنې د مرګه مې وسات په خولې ته وبیا دی وفات شو نږدې کلي کې یو سړي خوب ولید چې حضور پاک مبارک دی ورسره ګڼ شمېر صحابه دي ما ورمنډه کړې حضرت څه کوې وی د امام بخاري استقبال له راغلی یم وی چې راویښ شم پاس مې خپه ور واړوله کلي ته لاړم د ژړا چغې مې واورېدې ما څه چل دی وی لږ ساعت مخکې امام بخاري رحمت الله علیه وفات نو د هغه شخصیت دی چې د مرګ د روح وتو په وخت کې محمد مصطفی ټول وایي صلی الله علیه استقبال کوي او بیا به قبر نه خوشبو تله ګوره حافظ ابن حجر لیکلي
خلکو به خاورې تختولې د خوشبویۍ دپاره. بیا شاګردانو الله ته سوال وکړو چې خدای خلک د خوشبویۍ دپاره خاورې تختوي او موږ هر وخت قبر جوړوو، په قبر یې لرګي کېښودله خوشبو بیا بنده شوه. دا د چا د برکته دومره شخصیت جوړ شو؟ د مور د برکته. نو دا جیدکو باندې په دې میندو په دې مشرانو تم قرآن وښایه. اکثر نه وردي منځونه هم دې زړو زنانو وله نه وردي او قرآن هم وله نه وردي. دا پې زده کې او دین ورته وښایه. ښه وروڼو، اوس به مختصر غوندې د امام بخاري رحمت الله علیه د دې باب متعلق درته یو څو خبرې وکړم، ډېرې مختصر، او د دې حدیث متعلق به هم درته بالاختصار یو څو خبرې وکړم وروڼو. د دې خو دوه غرضه دې اصل کړو، یو یې غرض اولی دی او یو یې غرض ثانوي دی. غرض اولی رد په بعض حنابلو دی په مسله د خلق القرآن کې. بعض حنابله هغوی به وایي چې د قرآن دا تلفظات چې دي وي دا هم غیر مخلوق دی. نو معتزلو بالکل برضد رالل، ول احمد ابن حنبل ته سخته سزا میلاو شوې وه. نو هغه غرض اولی لږ ګران دی به پرېږدو. دا ثانوي غرض به یې درته ووایم دا چې معتزلې یو ډله تېره شوې ده بالکل د صحابو په آخره زمانه کې او د تابعینو په اوله زمانه کې، او ډېر خرابه ډله وه، ډېره خرابه ډله وه. حضور پاک ورته د دې یو ډله، خو د قدریه هم د دې یو ډله ده، حضور پاک ورته خیره هم کړې ده او پیشنګویي هم کړې ده دې متعلق. مجوس هذه الامت یې ورته ویلې، زما د امت مجوسیان دوه خدایان به منل، اهرمن او یزدان، او دی وایي چې هر بنده د خپلو افعالو خالق دی. بهر کې د دوی ډېرې خرابې نظریې دي. د دوی د دین دارومدار په د ګمراهۍ اسباب، هغه دارومدار خو یې 5 خبرې 6 خبرې دی به پرېږدو، خو د دوی د ګمراهۍ 3 اسباب دي. یو سبب یې څه دی؟ اتباع الهوا. دویم سبب یې څه دی؟ الجهل بمقاعد الشرع. او دریم سبب یې څه دی؟ تحسین الظن بالعقل. په عقل ښه ګمان کوي، کوم شی چې د عقل لاندې راځي دا منم، چې کوم شی د عقل لاندې نه راځي دا نه منم. نو هغوی دلته ډېرې خرابې کرامت د اولیاو نه منې دوی.